تسلی ورکوم نوم دې له خولې نه غورځولی نشم له زړه مې یو الله خبر دی که دی د زړه پر هر چا ته ښودلی نشم د مینې خیال ته فاصلې څه شی دي ولې په خیال دې ښکلولی نشم ما به د سترګو په بڼو ساتلې د سترګو خار شوې نو دې وړلی نشم له زورور حسن دې ډېر ډارېږم تسل بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو وینئ الحمدلله موږ ډېر قدرمن او خوږ شخصیت مفتی حضرت زدی ربانی حفظه الله سره ناست یو. مختصرا د دوی نه د دوی د زندګۍ په باره کې یو څو تپوسونه کوم. اول خو زه مفتی صاحب ته د خپل طرف نه مبارکي وایم چې الحمدلله الله رب العالمین دل دا صحیح او ښایسته عقیده در نصیب کړله. زمونږه قدرمند ملمانه شیوخ الحمدلله علماء کرام هغوی موجود دي. زه خو اول د دې ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی راغلل زمونږ د تسلی دپاره الله سبحانه وتعالی دې دوی ته ډېر زیات صلاحیت ورکړي. جزاکم الله خیر. مفتی صاحب یو سوال دی هغه دا چې الحمدلله د تقلید کړۍ مو ماته کړله او الله رب العالمین دله صحیح او حقیقتي عقیده در نصیب کړله. مخکې زندګۍ کې ډېر سکون او که نه اوس زندګۍ کې ډېر زیات سکون دی؟ جزاکم الله خیر. دا یو هم سوال دی چې ډېر ملګري کوي چې یاره مفتی صاحب مخکې خوشحاله وي یا اوس خوشحاله وي. مخکې خوشحاله وو خو په دې خوشحاله وو چې د اکابرو نسبت و. مخکې خوشحاله وو په دې معنی چې یو تقلیدي نسبت و. بس هغه ادوارو باندې به ډېر ځکه ونه غږېږم چې اوس هم د هغې نظریې د هغه نسبتونو خلک شته چې زمونږ د ژبې نه د هغې سینو ته درد ونه رسي. اوس په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې تعلق مې قرآن او حدیث سره دی او قرآن او حدیث په تمامه دنیا او په مجتهدینو په استادانو په تنظیمونو حاکم ګڼم. استادان مجتهدین ائمه او تنظیمونه په قرآن او حدیث حاکم نه ګڼم. نو چې د حاکمیت مقام مې الله او د الله رسول ته ورکړی دی الله ګواه دی. په دې ډېر زیات خوشحاله یم. بل په دې هم خوشحاله یم الله رب العالمین ډېر مخلصه ملګري اهل الحدیث علما راکړل. د هغې مینې محبتونه هم وینو. نو د الله سبحانه وتعالی نه ډېر زیات رضا یو په دې حال باندې او خوشحاله یو. دا مو د زړه تمنا ده او دا په خوشحالۍ دلیل هم دی چې الله سبحانه وتعالی دې تر مرګه پورې موږ په قرآن او حدیث کلک وساتي. او سوال مو دا دی چې څومره د قرآن او د حدیث ملګري دي الله سبحانه وتعالی دې موږ سره جنت کې یوځای کړي. امین. بل مفتی صاحب تاسو به اکثر خلکو نه اورئ هغوی وایي یاره اهل حدیث امامان نه مني. آیا د دې خبرې څومره حقیقت دی؟ تاسو مخکې هم زندګي وه اوس اهل حدیثتوب ته راغلی دا خبره څومره حقیقت لري؟ جزاکم الله خیر. دام یو اهم سوال دی چې جی اهل الحدیث ائمه مني که نه مني. که ائمه منل دې ته وایي چې قرآن او حدیث پرېږده او دې پسې روان شه. خو شاید چې داسې ائمه منل به نه قرآن او حدیث نه ثابتي نه به د دې څوک دعوه وکړي. اگر چې عمل په ډېر خلک کوي خو دا دعوه هیڅوک نشي کولی. او که چېرته کې ائمه منل دې ته وایي چې د هغې احترام وکړي او د هغې د هغه جهودو او د هغې د کړاوونو په حق کې هغې ته دعاګانې وکړي. د هغې صحیح قول راوالې احتراما او د هغې خطا قول پرېږدي. که احترام دې ته وایي نو دا احترام به احناف صرف د امام ابو حنیفه کوي اهل الحدیث د تمامو مجتهدینو کوي. او زه وایم که چېرته د چا خبره راغستل دا د ائمه احترامي نو موږ وایو په باب د اسماء و صفاتو عقیده کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقیده دا ده چې الله بره د عرش د پاسه دی. نو دا احترام خو صرف اهل الحدیث د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کوي. ځکه احناف خو امام ابو حنیفه ډېر په منفي معنی خلکو ته پیش کوي. وی مونږ په فروع کې تقلید کوو خو په اصولو کې نه کوو. نو دا خو دا شبهه ذهن ته راولي چې آیا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقیده خرابه وه؟ ظاهره خبره ده چې دا ته معلومیږي. نو الحمدلله موږ د ائمه مجتهدینو د اهل الحدیث نظر چې ګورو نو هغه دا دی چې دا کلک د ائمه مجتهدینو تایید کوي. او دا خبرې خو اوس نه کوو چې ائمه پسې بدې چا ویلي دي
د دې وخت براشي زه به وښایم چې هدایه زمونږ کلاو کې هر ځای امام شافعي رحمت الله لاندې کوي او د امام ابو حنیفه قول د قیاس په ذریعه باندې اوچتي او پورته کوي او امام شافعي رحمت الله علیه پسې به خلکو ډېرې خبرې کړي لیکن اهل الحدیث علما د تمامو مجتهدینو په حق کې د الله رب العالمین د قانون مطابق خبره کوي هغه دا ده چې د ائمه مجتهدینو احترام په خپل ځای دی خو قرآن او حدیث په دې مجتهدینو حاکم دي دا مجتهدین په قرآن او حدیث حاکمان نه دي زه به تعبیر دا وکم مونږ ائمه مجتهدین منو په رڼا د قرآن او د حدیث کې او خلق مجتهدین قرآن مني خو د مجتهدینو په رڼا کې نو دې کې ډېر لوی فرق دی. جزاکم الله الخیر. مفتی صاحب اخرنی سوال کوم. ملګری الحمدلله ډېر تاسو سره مینه کوي مخکې هم کوله خو مخکې بعضې ملګري داسې وو چې هغوی د څه نسبت او د څه وجې نه تاسو سره مینه کوله آیا هغه ملګري اوس هم هغه شانتې مینه محبت ساتي او که نه؟ جزاکم الله خیره. د زړو دوستانو حال احوال خو دغسې دی چې ځینې دوستان داسې وو چې هغه ما سر په عقیده ولاړو ما چې به حق ووي نو ما ته یې وي چې مفتي صاحب تا حق ویلی دی. الحمدلله 2-2.5-300 پورې عوام داسې دي چې هغه ما سر په دې عقیده باندې ولاړو او انشاءالله ان قریب ده چې اعلان حق به تاسو علی الاعلان ووینئ. دغسې تقریبا 40-50 پورې علما طلبا اغیب هم اعلان حق ښکارو کی ځکه ما سر د دلیل په باب په قرآن او حدیث ولاړو. ځینې ملګري داسې وو چې هغه ما سر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په تقلید او د جماعت اشاعت توحید و سنت په جماعت ولاړو نو هغې کې ځینې خاموش دي ځینې انتهایی لعن طعن کوي. خاموشو ته د الله د قرآن او د حدیث د لار نورم ورسمه کی او لعن طعن کوونکو ته د هم الله رب العالمین د احادیثو کې د الله د پیغمبر د اخلاق ورمخې ته کی چې دا په مونږ لعن طعن کوونکي دا الله د حق دایان وګرځي او دیم سبا د منبر او د محراب نه د قرآن او د حدیث اواز اوچتوي نو د رب نه دغه غواړم. ځینې ملګري وایي چې جواب وکړه زه هم جواب نه کوم د شپې الله ته د دې دپاره جاړم ولې نه دا مرض خو مام تیر کړی دی څه وخت ډېرو غټو شیوخو پسې مونږ بدې ردې وي. شیخ البانی او داسې شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمت الله علیه غونده شخصیات به مونږ په بده یادول اوس چې کله پوه شو نو د هغې په باره کې الله ته جاړو د الله نه معافي غواړو. نو زاړه ملګري الحمدلله اکثر د عقیدې ملګري پټ مو ملګري دي د خپلو مجبوریانو د وجې خاموش دي او څه چې خلاف هم دي نو د هغې په حق کې الله سبحانه وتعالی ته دعا ګویو. مفتی صاحب د خپلو عوام ورونو ته عامو مسلمانانو ته څه پیغام لرئ؟ عوام مسلمانانو ته خو بار بار دا و چې ای عوامو تاسو د علماو د دې لیندو غشي تاسو ډیر د کار خلق ځان سادهګان کوئ ما د اوازونو ته غوږ کېده د هر چا آواز اوتلی په دې دنیا کې اهل الحدیث واحد هغه آواز کوي چې نه جنډه لري نه تنظیم لري نه پیر لري نه مرید لري نه جماعت لري نه پارټي لري نه مشر لري نه کشر یو موقف او یو منهج او یو آواز لري چې اے خلکو راشه قرآن او حدیث ته تسلیم شه اے خلکو راشه عقیده د قرآن او د حدیث سره برابر کې اے خلکو راشه خپل معاملات معاشرت جن منز روجا زکات دا د قرآن او حدیث سره برابر کې د تمام عوامو تداوم چې راشه قرآن او حدیث ته نږدې شه او د دې اهل الحدیث علماو قدر وکړي که دا قدر مو نه کو نو په شرکیاتو بدعاتو رسمونو رواجونو کې به مو ژوند تیر شي آخرت به مو نقصاني شي. د آخرت د کامیابۍ دپاره د علماء اهل الحدیث د درسونو ته کښېنئ او خپل ځانونه په قرآن او حدیث باندې منور کړئ. جزاکم الله الخیر. مفتی صاحب الله رب العالمین دې تاسو له په دین باندې ثابت قدمي در نصیب کړي. څوک خلک کوم ملګري تاسو باندې لعن طعن وي الله رب العالمین دې هغوی ته هدایت نصیب کړي او الله رب العالمین دې د هغوی د خلیص تاسو نه بندي کړي. جزاکم الله الخیر.